دنیا الله رب العزت جوړ کړي. په دغه دنیا کې الله رب العزت انسان ته خلافت ورکړي. د دنیا حکمرانی په دنیا کې چې څومره مخلوقات الله رب العزت پیدا کړي په یو ټولو کې بهترین مخلوق دغه انسان دی. ځکه الله رب العزت د ځمکې حکمرانی او خلافت الله رب العزت انسان ته حواله کړی. دغه انسان چې الله رب العزت د دنیا خلافت ورکړی، د دنیا حکمرانی ورکړی، د دنیا کې هر شی د ده لپاره پیدا کړي. دغه انسان نه مطالبه د دې کړې د چې د ما احکامات عملي کړي، د ما په کتاب باندې، د ما په قرآن باندې، د ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام په فرامینو باندې په طریقو باندې عمل وکړه. دغه احکاماتو باندې عمل، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې عمل دغه د تا د نجات او د کامیابی ذریعہ ده. او کوم انسان چې د الله رب العزت احکامات عملی نه کړو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې عملی نه کړل، خپل نفسانی خواهشات تو پیروي وکړه، الله رب العزت د انسان مبارک فرمایلی دا په تاوان کې ده. د دغه انسان چې د خپل خواهشات او نفسانی او پیروي کې د الله رب العزت احکامات نه عملي کوي، د الله رب العزت خبره نه مانی، د شیطان خبره مانی، د خپل خواهشاتو په روان ده، نو الله رب العزت فرمایلی د دغه انسان دنیا او آخرت دواړه تباہ دي. ځکه الله رب العزت انسان پیدا کړی، الله رب العزت ته د انسان معلومات ته کوم شی انسان ته ګټه ورکوي، کوم شی د انسان لپاره د تاوان او د نقصان ذریعہ ده. کوم کارونه چې الله رب العزت په انسان باندې لازم کړي دي، حکم یې ورته کړی ده چې دغه کارونه انسان کوه، هغه د انسان لپاره د دنیا او د آخرت د ګټې سبب ده. کوم کارونه چې الله رب العزت په انسان باندې منع کړي دي، حرام کړي دي، ناجایز کړي دي، هغه کارونه الله رب العزت چې کوم کارونه په انسان باندې حرام کړي، ناروا کړي دي، هغه د انسان لپاره د دنیا او د آخرت د تباہی او د رسوایی ذریعہ ده. نو هر هغه انسان چې د الله رب العزت خبره ومني، خپل خواهشات او نفسانی او باندې شک کیږي او د الله رب العزت احکامات عملی کی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرامین ومني، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې زندگی تیر کی، هغه انسان کامیاب ده. او هغه انسان چې خپل ځان ته مؤمن یې، تیر جمعه کې الله رب العزت قرآن مجید کې دغه اوصاف ذکر کړي. دومره ډله الله رب العزت د ناکامی والا ذریعہ ناکام خلق الله رب العزت په دینن آیاتو کې ذکر کړي. حدیث شریف کې راځي چې آخري زمانہ سي آخري وخت راځي، او حدیث شریف د ابو داود شریف راخسته د فتنو دور وي، ټول انسانیت په دوه تقسیم شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی فستات فی الاسلام، یو خیمه به د اسلام لا نفاق فیه، دس خیمه به سي بغه کې به منافقت، دوکبازی، غدر د اسلام سره دغه نه، خالص مسلمان به بغه خیمه بغه ډله. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی بل ډله بل خیمه بدیغو خلقو ولګول سي، سیغو خلقو به کی ایمان بنای، بغه خلقو کی خالص کفر به بغه. د ټول دنیا خلق به دو تقسیم سي نبی علیہ السلام فرمایي. یو ډله به د مسلمانانو یې سپېغو مسلمانانو کې به نفاق بیانای، منافق انسان به په یغه ډله کې نه. بل طرف ته به دغه سي ډله یې سپېغه ډله کې به بیا ایمان وال انسان نه، ټول به منافقین او کفار جمس. چې اخیری دور راز الله رب العزت به منافقین او کافران په یو ډله کې کی، او خالص مسلمانان سے دے نفاق نہ خالی زڑونا دے کی نفاق موجود نہیں، با اعمالو کی نفاق موجود نہیں، اغبا اللہ رب العزت دی ایمان پا دی خیمہ کی سر جمع.
آخری دور کې به ټول انسانیت دو تقسیم شي. قرآن مجید کې چې الله رب العزت د انسانانو تقسیم ذکر کړی د نو دوه ډلې ذکر کړي، یو کفار او منافقین دي، یو مسلمانان مخلصین. دغه دوه ډلې الله رب العزت ذکر کړي دي. ایمان سے با الله رب العزت باندې ایمان لري، دی الله رب العزت احکامات عملی کوي، دی الله رب العزت خبره مانی، په هر شی باندې دی الله رب العزت د حکم ترجیح زیاتای. هغه خلق مؤمنان، بل هغه خلق سے الله رب العزت ذکر کړي دي هغه نافرمانه خلق دي. هغه الله رب العزت به په یو کې دوه ډلې ذکر کړي، یو کفار دي یو منافقین. په دې نن آیاتو کې الله رب العزت د غدو نافرمانو ډلو تذکرہ کړي. دو آیات الله رب العزت د کفارو لپاره ذکر کړي. په دو آیاتو کې الله رب العزت د خالص کافرانو تذکرہ کړي، او په وو آیاتو کې الله رب العزت د منافقین او اوصاف د منافقین او سزاګانې، منافقین څومره دي د دین دشمنان دي، الله رب العزت دی وو بد عملی ذکر کړي. د نفاق دومره بد عمل ده، دومره بد کار ده منافقت چې الله رب العزت په وو آیاتو کې د دوی تذکرہ کړي. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې منافق انسان د ایمان لپاره تر کافر نه زیات تاوانی دی. او قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایلی چې منافق انسان لپاره تر کافر نه زیات عذاب. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق په جهنم دلان ته طبقه کې اعلان دي حصہ کې به منافق انسان پروت. علماء فرمایي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث کې راځي چې لاندې حصہ کې به الله رب العزت منافقین ورځي. د جهنم وو دروازې دی وو حصے الله رب العزت جهنم جوړ کړی، او د جهنم په داسې شکل کې الله رب العزت جوړ کړی د لکه وو فلیټ سي دی یو منزل جوړ شوی، او د جهنم دروازې لاندې بر دي. یو سړی سے لباس را روان سی لاندې برازي دغه سي دروازې د لاندې، او تر ټولو خطرناک جهنم د لاندې، او په هغه جهنم کې به منافق انسان پروت دی. کافر به ته هغه جهنم کې نه، لیکن منافق به تر ټولو نه د لاندې پروت. او جنت الله رب العزت سے جنت منزلونه او د جنت نعمتونه کوم انسان ته زیات ورکړي، هغه په ورتواله حصہ سره کومه حصہ کې سی اوچتای، کومه حصہ کوم منزل سی پورته دا هغه به اعلی درجه د جنت په آخري درجه کې به انبیا اوس. دغه رنګه چې کوم مسلمان په ایمان کې کمزوري، نیک اعمال کمزوري، دغه رنګه په جنت کې د کمزور حصہ ملاوي. نو د منافق تذکرہ په دغه آیاتو کې الله رب العزت کړي. وو آیات د منافقینو لپاره، دو آیات د کفارو لپاره الله رب العزت نازل کړي، او د منافقینو اوصاف الله رب العزت په دې آیاتو کې ذکر کړي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی آیت المنافق ثلاث. په یو حدیث کې راځي آیت المنافق اربعه، د منافق علامې، د منافق صفاتونه په منافق کې سلور خوونه. کوم انسان کې صدقه سلور خوونه موجود سو، نبی علیہ السلام فرمای خالص کټر منافق. دا د موږ د تاسو د پیغمبر د خلی خبره ده، د ما خبره نه ده. کومه او تاسو په پیغمبر باندې ایمان راوړل، بیا به د موږ د پیغمبر په دغه خبره باندې ایمان، او دا به موږ 100% په دا باندې یقیني چې دغه خبره نبی علیہ السلام کړي دا 100% صحیح ده. که شک او شبه د انسان کې پیدا سي د ایمان نه خارج ده. نبی علیہ السلام فرمایلی آیت المنافق اربعه، سلور علامې د نفاق، او که بچا کې دغه سلور سره علامې موجودې وي خالص منافق، او که بچا کې یو علامه د سلور موجوده و نو یو علامه د نفاق په کې موجوده ده. د دې کوشش وکړي چې دغه د نفاق علامه ځان ختم، دغه یو علامه د انسان لپاره د هلاکت ذریعہ ګرځي. اذا حدث كذب، خبرې کې درواغ.
د درواغو بوجي لزانه جوړ کړي د رشتہ ټک نه پرېږدي همیشه درواغ عادت یې ګرځېدلی د سې بس دی به رښتیا نه یې که چیرې په غلطي سره رښتیا تېر وویلل شو هغه هم په غلطي سره سوچ او فکر کې بدلې رښتیا به ویل که نه ټول به درواغ اذا حدث کذب خبرې کې او درواغ او دغه درواغ ویل روایاتو کې راځي د ټولو ګناهو بنیاد یو صحابي نبی علیه الصلاۃ والسلام یو کس نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راځي یا رسول الله زه ایمان راوړم خو ما کې وسو علتونه وسو خيونه موجود دي زه نه سم پرې کوم یو کې پرېږدم نبی علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل کوم خو در کې موجود یا رسول الله درواغ زناکاری شراب خوری او غلا دغه اوصاف په ما کې دا خيونه ما کې موجود دي یو خو راوخه یې پرېږدم نور نه پرېږدم او کایای سی ایمان راوړ بیا ایمان راوړم کنه دغه خو یا نه پرېږدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل صرف درواغ پرېږد نور خو یا نور کارونه کا خو ایمان کې داخل سي دغه صحابي راځي ایمان راوړي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کله سی ایمان راوړ شپه راځي شپې به نشکا ولا شراب به چخل بدکاری به کړل ډاکې ته وته سوچ او فکر پیدا سي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره می وعده کړی د سې درواغ باندې یا سبب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عدالت ته مسجد نبی ته حاضرې زم ما نه په پښتنه کیږي چې د شپې خو به شراب نه چکل التما وعده کړی د سې زو درواغ نه ما نه په پښتنه کیږي چې د شپې خو به کاری نه کړي ما وعده د نبی علیہ السلام سره کړی د سې زو درواغ نه ما نه په پښتنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عدالت کې کیږي چې د شپې خو به غلا نه کړي ما د نبی علیہ السلام سره وعده کړی د سزا په درواغ نه یم کچيري زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عدالت کې درواغ ونه یم رښتیا وایم یو خو به دغه جرمو ما ته سزا ملاوس زناکاری باندې به یا رجم سم یا به ما ته سل دورې ملاوس د غلا په وجه سره به ما لاس کټس او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس د شرابو په وجه سره به ماته د شرابو سزا ملاوي بل د دنیا په خلکو کې به بدنام اس ځان سره سوچ کې د درواغو نه انکار کړی کله چې دغه درواغو نه منس الله رب العزت د ټولو خيونه من سبا راځي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ته یا رسول الله ټول خيونه می پریو نو دغه درواغ د انسان د بدعملي بنیاد ده کوم انسان سے درواغ شروع هغه انسان هر بد عمل زکه د درواغو په وجه سره بدای دغه بد اعمال او سید د شپې پټ کړی دي یا د چا سره دوکه کړی ده دای به د درواغو په وجه سره ځان سپین کوي ځان به خسړای کوي درواغ به وای او کچيري د درواغو نه ځان مره کی بیا به بد عمل نه زکه سبب د مانه پښتنه کی چې کوم درواغ ویل د خدای مختور کوم درواغ ورته ویل ماته به دې عمل سے دمانه بد عملی سوی دمانه غلا سوی دمانه د بل مسلمان سره به انصافی سوی ده زبر د دنیا په خلکو کې بدنام او شرمسار بیا به دغه انسان د درواغ نه ویلو له وجه نه ټول بد عملیان نو دغه درواغ ویل دغه بنیاد ده ذکر نبی علیہ السلام فرمایي آیت المنافق ثلاث د نفاق علامات درې د یو روایت کې فرمایي بل حدیث کې فرمایي سلو اذا حدث كذب سکلم دای خبرې کینو دای درواغ یو په دې آیاتو کې الله رب العزت منافقین او علامې ذکر کړی دي چې په یو کې یو درواغ منافق په مسلمانانو تراغی مسجد نبی ته براغی په اول صف کې نبی علیہ السلام سره ولاړ جمع نه قضا کوله منافق سره همیشه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په اول صف کې ولاړ لیکن د ایمان دعوه به هم کوله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په مجالسو کې شریک کېده کله چې بجلاس دلته به نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته چې موږ ایمان راوړل کفار ته ورغه یې موږ دی اسی غلطو نو هغه درواغ به ویل نو د دې لوجه چې الله رب العزت د منافق علامه درواغ ذکر بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی اذا اؤتمن خان امانت ور سره کېږي خبره دی او به امانت یو خبره دی ورته وکړه چې دا پتا باندې امانت ته چاته مشو کو یو شی دی ورکو امانت دی ور سره کې کو بده کې اسراف مکه بده کې لاسوهانه مکه دا نزان سره کې د ما امانت دلته
دای خیانت کې شروع کی خبره لیک کی خبره بل چاته وکي هغه بل چاته وکي بدنامه دومره علامه د نفاق اذا اؤتمن خان دای په امانت کې خیانت دریم علامه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړي و اذا وعد اخلف وعده د بل مسلمان سره وعده وکي وعده خلافي وعده ور سره وکړل زب دا کار کوم مال تا سره وعده ده پزړه کې د وعده باندې د عمل کولو نه اراده یې صرف هغه غلطي دا درواغم سره او د وعده خلافي سره دام د نفاق علامه ده سلام علامه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړي د اذا خاصم فجر بل مسلمان سره جګړه وکړه اختلافات یې راغی جنگ یې وکویا فجر بدر دی دسی الفاظ یې سند ایمان خیال ساتي نه دی بل سړی د عزت خیال ساتي دغه علامه نبی علیہ السلام فرمایلی که بچا کې دا سلور سره علامه موجود دي خالص منافق او که بچا کې یو علامه موجوده سره دغه یو علامه د نفاق ته په دې کې دغه علامه د نفاق موجوده ده هر مسلمان باید دغه علامه چې په کوم مسلمان کې موجود دي هغه کوشش وکړي چې دغه نفاق د علامه ځان خلاص ځکه نفاق دغه یو علامه د انسان لپاره د هلاکت ذریعہ ګرځي او د منافقینو لپاره الله رب العزت فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل دردناک عذاب سے الله رب العزت نافرمان او خلق تر کافر نم زیات ور کوي منافق انسان وہ منافق کے انسان باندې الله رب العزت سخت غصه سے بخلو باندې د ایمان دعوه پزړه کې نفاق پزړه کې دوکا پزړه کې د مسلمانانو سره بدنیتی د مسلمانانو سره خیانت دغ باندې الله رب العزت ډیر خپه کیږي شاعرم فرمای دورنګي جوړ کر یک رنگ ہو جا دورنګي پریک د دورنګ لزانه ما جوړه وسینه د لزانه بټیر جوړ کړي د نیمه د لزانه مرغای جوړ کړي دورنګي چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا یا سب کافر سے سم انکار دے اللہ رب العزت وکا سم کو دنیا کی نافرمانی وکا سم دی دنیا دے اللہ رب العزت دے نافرمانی نہ ڈکا کا ہر قسم گناہ وکا کفر طرف تولار سے یا سم مسلمان سے دورنگی مکا سنمائی دے لزانہ مسلمان جوڑ کڑا نمائی لزانہ منافق دی کفر طرف تمائلے دورنگی اللہ رب العزت نہ خوخی اللہ رب العزت پا ایمان کم اخلاص پر کا کافر کیزی انسان دی بے خالص کافر سے دی دنیا خوندو نہ خودی واقع نہ دی دنیا پا خوندو باندی دی اخبر زان موڑ کیا نہ بیا دی آخرت تا خوندو نہ دتا ملاو سے نوزک شاعر ویلی سے دا دورنگی پر ایک دا دورنگی لزانہ ما جوڑا وا سم مسلمان سے یا سم منافق سم کافر لزانہ جوڑا سم نافرمانی شروع نو پا دی آیاتو کی اللہ رب العزت دی غدو ڈلو تذکرہ کردیا دا دی کافر او د منافق د کفارو تذکرہ په دوه آیاتو کې او په وو آیاتو کې الله رب العزت د منافقینو تذکرہ کړي منافقینو ته کومه سزا خدای پاک ورکړي کوم دی الله رب العزت خفغان د بدی باندې څومره الله رب العزت تر خفقیږي دغه تذکرہ کړي الله رب العزت فرمای ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون بشک کافران اغه خلق دی پیغمبر کته دیته د جهنم دردناک عذاب تذکرہ وکي کنه وکي دیته دغه دی خبرو ته ورنه نسی او دی له جهنم چې نه ډاریږي ولې د دې عقیده په جهنم باندې نه کفارو کې بیا دوه قسمه کفار دي او عنادي کفار دي چې هغه د ضد له وجه چې په دې باندې پیسي سي ایمان حق ده الله رب العزت وحده لا شریک ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حق ده او الله رب العزت هغه کتاب سره لګل دا حق ده لیکن د عناد د بغض له وجه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره بغض او عداوت د لغو له وجه ایمان نه راو یو ده کفر جهلی چې د جهالت له وجه نه پیسي هغه ایمان نه راو اغه خلق سے نه پیږي الله رب العزت یو ته بیا ایمان ور کوي چې کله پوس لیکن اغه عنادي کافر سے عناد لري بغض او عداوت له وجه ایمان نه راوي یو باندې الله رب العزت په دې آیت کې تذکرہ کړي ختم الله علی قلوبهم د دې پزړو می ټاپه لګولې د دې د زړه هغه دروازه سي ایمان په داخلي زی هغه دروازه می ور بند کړي کلو نو الله رب العزت فرمایلی انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون خدای د جهنم د عذاب نه وډار کې د الله رب العزت ته
بادشاہی نه وډار کې دی الله رب العزت دې نه ولو نه وډار کې کنه کې وډار تا خلق ایمان نه راوړي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم الله رب العزت فرمایي دې په زړه باندې مهر لګیدل د دې غوونه باندې د دې سترګو باندې پردي پرتی دي د دې لپاره سخت عذاب علیم دردناک عذاب دغه کفار لپاره دغه کفار چې په دې کې عناد موجودي په حق خبره پیزي ایمان نه لري ومن الناس من يقول آمنا دي جن الله رب العزت د منافقینو تذکرہ کړي په خلقو کې ځینې خلق دسي دي آمنا چې دایي موږ ایمان راوړی بالله وبالیوم الاخر والله باندې ایمان راوړی د آخرت په ورځ باندې ایمان راوړی او الله رب العزت فرمایي وما هم بمؤمنین د ایمان راوړی نه ځکه الله رب العزت ته معلومات د ایمان چاته یې مخکې ما درته ویلو چې ایمان گردن بطاعت نهادن غاړه دی الله رب العزت احکامات او تدل کړي تا خوشي کړي نه کومه خبره چې خدای پاک درته کړي دا کار کوه هغه په سر سترګو منل دی ته ایمان کيو انسان هغه خبره نه مانی دی ته ایمان نه یی ځکه الله رب العزت فرمایلی و من الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين دی مؤمن ندي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون دی الله رب العزت سره دوکه کی الله رب العزت غلطی او هغه خلق سی ایمان راوړی دا هغه خلق په دوکه کې اچولې دي او خلق سره دوکه کی او حال دا ده چې الله رب العزت سره څوک دوکه نشي کولای خپل ځان په دوکه کې غرزولای د سلام مسلمانان او الله رب العزت خو موږ دوکه کړو حالانکه الله رب العزت نه دوکه کیږي د خپل ځان په دوکه کې غرزولای ده خپل ځان باندې غلط شوی د خپل ځان غلط کړی ده چې الله رب العزت په موږ باندې نه پیژا او الله رب العزت دې په هر شي باندې پیژا فی قلوبهم مرض د دې په زړه کې بیماری ده روحاني بیماری ده د دې په زړه کې بیماری د نفاق والا موجوده ده فزادهم الله مرضا دغه د نفاق بیماری دغه د نافرمانی بیماری دغه 2 نمبر ایمان الله رب العزت د دې نور ور زیات ولهم عذاب علیم د دې لپاره سخت عذاب ده بما كانوا یکذبون په سبب د دې سره به دغه عذاب سخت تور کول کیږي چې د درواغ په خلو ایمان په زړه کې نفاق په خلو باندې ایمان دلته د مسلمانانو سره د ایمان دعوی کې په اول صف کې ولاړ الته د کفارو سره د همدردی مظاهره کې د همدردی خبرې کې چې موږ له تاسو سره مسلمانان خاصه غلطه درواغ یې واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض او پیغمبره دغه خلکو ته دغه منافقینو ته شکل وویل چې لا تفسدوا في الارض په دنیا کې فساد ما جوړوي دا نافرمانی ما کوي 2 نمبري ما کوي 2 نمبر ایمان ما راوړي دلته یو خبره الته بل خبره د دې په وجه خو بمزکه کې فساد راځي فساد په دنیا کې مخبروي دیسی ای قالوا انما نحن مصلحون مخچیر فساد جوړ مکله 2 نمبر کو مخ ډیر مصلحین خلق یو مخ د خلقو په منځ کې اصلاح راوړو مخ یې مسلمانان او کافرانو سره مرګري دمو خدا کوشش ته په دنیا کې فساد ختم سي الله رب العزت فرمایي دغه فساد د چې په خلو یو خبره کې او وسړه کې دی بل عمل او قول دې سره یو موافق نه خبره دی یو رنګ یو کار دی بل رنګ د دې په وجه کې په دنیا کې فساد راځي او د یې شداد مو اصلاح د دې په ذریعہ سره مو اصلاح کوم کله دا خبره کړي الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون خبردار دغه خلق مفسدان دي دغه خلق فساد خبري دا خلق په دنیا کې فساد اچي دا خلق د مسلمانانو په منځ کې فساد غورځي د فساد تدې شعور نسته د معلومات نسته چې موږ دغه خبرو لوجه په دنیا کې څومره فساد راځي واذا قيل لهم امنوا کله چې دغه منافقینو ته وویل سي دغه نافرمانو خلکو ته وویل سي امنوا تاسو ایمان راوړئ کما امن الناس دسی ایمان راوړل لکه ابو بکر سره راوړل دسی ایمان راوړل لکه عمر او عثمان او علي او حمزه سره راوړل دغه سی ایمان راوړل چې خپل ځان او مال دی الله رب العزت په دین باندې قربان دغه سی ایمان راوړل چې خپل تن دی الله رب العزت په دین باندې ټوټه ټوټه دای صورت یې واذا قيل لهم كل سديت ويل سي امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء مقدغه سي ایمان راوړل دغه به وقوف خلق صحابه ته به وقوف به
دا خلک خو په هیڅ باندې نه پیږي، دا د دنیا په معاشره باندې څه پیږي، دا د دنیا په ګټه څه پیږي، دا د دنیا په خوندونو څه پیږي، دا په هیڅ باندې نه پیږي. دا خو کمکل خلک دغه غوندې ایمان موږ نه راوړو. بیا الله رب العزت فرمای الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. دی خپل باندې بیوقوفه ناپوه خلک دي. دی صحابه او ته بیوقوفه یې بیوقوفه دی په خپل باندې بیوقوفه دي. دغه بیوقوفي له وجې چې دی نافرمانی شروع کړي، خپل الله رب العزت خپل خالق دی الله رب العزت هغه لاره یې پرېښې. دا د دی لو بیوقوفي ده. واذا لقوا الذين امنوا کله چې دی ملاقات وکي مسجد نبی ته راشي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات وکي، مسلمانانو سره دغه منافقین ملاو شي یا موږ ایمان راوړل، موږ ډېر کلک مؤمنان یو. واذا خلوا الى شیاطینهم کله چې د کافرانو سره ملاو شي، مسلمانانو نه دی جلاسي کافرانو سره ملاو شي، قالوا انا معكم مخلطاس سره مخ اسدی غلطو انما نحن مستهزئون. مخ په مسلمانانو پورې خان دو مخ په دومره لوسترګه دی ته نه ګورو اسی ور سره ملاویزو غلطول. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله رب العزت فرمای الله رب العزت په دې پورې خان دی. الله رب العزت ته دی استهزاء کی، الله رب العزت په دې رسوا کی دي اعمال او وجل، لیکن دی په خپل ځان باندې خبردار نه دي، خپل معلومات نه ورته کیږي. لا علم خلق دي. اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى. دا هغه خلق دا منافقین چې د مسلمانانو سره د خلی خبره یو کی او عمل بلی، دا هغه خلق دي چې د گمراهی اخیسته د هدایت په بدله کې هدایت په ورکړی دا کامیابی په ورکړی او ناکامی او نامرادی او ضلالت او ناکامی اخیسته. خپل هدایت بدل کړی د ضلالت باندې، خپل کامیابی خرڅ کړی د ناکامی په بدله کې ناکامی اخیسته جهنم اخیسته د جنت په بدله. دا هغه خلق دي. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. دغه ګټه دی صحیح ګټه نه ده کړې. دا ګټه دغه تجارت څخه دی کړه، دغه تجارت ته ګټه وال نه ده چې هدایت په ورکه او گمراهی واخستله. دا د دې لپاره د تاوان او د ناکامی ذریعہ ده. دا د دې د خسران هغه تجارت ته چې دی کو د تاوان تجارت ته خپل هدایت پری خو او د گمراه خلکو په لار باندې روان شو. وما كانوا مهتدين او دینه د هدایت وال خلق. مخکې بیا الله رب العزت د عذابونو ذکر کړی. نو محترم ورونو الله رب العزت چې قرآن مجید کې څومره تذکرہ د منافقینو کړی تر کفارو نه زیات اشد عذاب الله رب العزت د دې لپاره ذکر کړی د منافق انسان ته الله رب العزت د کافر نه زیات عذاب ورکړي. او د نفاق سبب دغه د مسلمان د دنیا لالچ وا من بنیادی د نفاق علامه احادیثو کې درواغ راځي. بیا د درواغ ولو وجه چې مسلمان بیا ټول نافرمانیان کوي. کوم انسان سے درواغ پرې کول بیا هغه انسان په دنیا کې یو بد عملی نه کوي. نو هر مسلمان باید کوشش وکړي چې د نفاق له علامونه مسلمان ځان بچ کړي. هغه کارونه چې هغه د جهنم د دخول ذریعہ ګرځي، د جهنم ته د داخله دو ذریعہ د مسلمان لپاره د رسوایی ذریعہ ګرځي، هغه مسلمان له چې اجتناب وکړي او له ځان وساتي. الله رب العزت موږ ته ټول د منافقت نه وساتي. وما علينا